السلام علیکم عزتمنو. نننې معلومات زموږ د نیلم ګل د مراد او د فاطمه ګل په باره کې دی چې مراد د فاطمه ګل ته طلاق ورکړو او ټول ثبوت زه تاسو ته په دې ویډیو کې شریک کوم. زموږ دا ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي کوم تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ چینل نه نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوس د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو فاطمه ګل د خپل خاوند سره جنګ جګړه کړې وه. په نیلم ګل وایي چې یعنې زه اوده ومه او د خوبه چې راپاڅېدم نه فاطمه ګل راته میسج کړی چې یعنې زه ما د مراد نه طلاق راواغېستلو او طلاق یې کړم، یعنې ما ته نه په خپله باندې طلاق راواغېستلو او ما ستا خبره نه منله. چېرې ما خو ستا خبره وی منلې وې فاطمه ګل نیلم ګل ته وایي نو ما به نن داسې امر نه وي. نیلم ګل ته په جواب کې ویلي مسله نشته دی، ستاسو د لومبنی ځل نه دی، دا سیم زر دی چې تاسو د یو بل نه طلاق راواخلي او په سبا باندې بیا یو ځای وي. نو هغه د نیلم ګل خبره رښتیا ده چې اوس هغه انظامونه بېرته په د نیلم ګل د پاسه ولګېدل او په نیلم ګل باندې ویل کېږي چې ته زما مزدورانو ته ټلیفونونه کې او مراد سره یې زما روغه وکړه. خو عزتمنه ځکه منو چې دا ثبوت د نیلم ګل سره او نیلم ګل بیا هغه وایي خلکو ته وښودلو او سرعام یې ورته بیان کړو. هغه ریکارډ یې ورته سرعام ولګولو او ورته فاطمه ګل خبرې وې. فاطمه ګل ویلي نیلم ګل ته چې ما خو ستا خبره نه منله، چېرې ما ستا خبره منلې وې نو زه به نن داسې به نه وې. عزتمنو دې مراد دا سپېمه ښځه ده چې طلاق کوي، د دکې د وجې نه طلاق کوي چې یعنې پیسې ورته نه ګټي او تاوانونه ورته رسوي. مراد پکې څه پیدا نه وي نو هغه ښځه طلاق کړي او بیا بله ښځه وکړي. مینهوالو نور حقیقت به زه تاسو ته په بله ویډیو کې شریکوم، ته بلې ویډیو انتظار کوئ. زموږ د نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات دپاره د زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې اوس د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.